بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. دا سورہ بقرہ دا او آیات نمبر 145 146 147 تے. دې آیات مقصد څه ده؟ په دې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تسلی ورکړو او د يهوديانو عناد بغض تعصب الله ذکر کړو چې دی استاد قبله تابعداري نه کوي. دا خلک په مدینه کې موسیدله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مدینه ته راغی نو ولس میاشتې چې دنو دا بیت المقدس ته چې دنو منځ کولو او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو داوا چې زه کعبې ته چې دنو وګرځم نو الله تعالی حکم راولېږلو چې وس پولی وجهک شطر المسجد الحرام خانه کعبې ته چې دنو مخ وګرځو په مانځه کې. نو دې خلکو اعتراضات شروع کړه يهوديانو عیسایانو. نو الله تعالی دا غي جواب ورکو چې الله تعالی حاکم دی او تب بندي او ته غلامي چې الله تعالی وای کم طرف ته چې دنو منځ وکنو هغه طرف ته کویو نه الله حکم بچی دنو سړی منی. البته که سړی دسی وای چې حکمت یې څه ده نو حکمتونه الله تعالی چې دنو ذکر کړله چې دا څنګه می قبله بدل کړو نو دغه شانته کې می امت بدل کو او بل دا د دې لپاره و چې بل حکمت ادا و چې موږ معلوم کو چې څوک تابعداري د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوي او دریم پکې حکمت دا و چې دا خانه کعبه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوخوا. وس الله تعالی د دې يهوديانو بغض او عناد او حسد ذکر کيو چې دی استاد قبله تابعداري نه کوي کته هر څومره دنیا نخي او دلایل راوړي دیوتا او کله تورات او د انجیل نه مولا نخي راوړي خو دیو بیا هم ستا چې دینو د قبله تابعداري نه کوي ولی عناد دی پکې دشمنی دی پکې ضد دی پکې او چې دا پچا کی نو هغه حق ته چې دینو نشي راتله د دې ضد او د عناد د وجنه سړی د حق نه چې دینو هغه درې کیږي. او په لوبه کې دا خبره وکړي چې تسلی په کې دا ورکړي نبی علیہ السلام ته چې ته په دې مخه پکېږه چې دی یو بل چې دینو هغه نه مني ګوره د یو بل د قبلیم تابعداري نه کوي یو کتاب والدي او یو جماعت ته یو قبله ده او پای کې چې دینو د عیسایانو طرف جدا ده او د يهوديانو طرف چې دینو هغه جدا ده. دیو په خپل کور کې چې دینو په خپل منځ کې چې دینو وران دي. نو دا به ذکر کوي ها ولئن آتیت الذین او کچرته تراوړي کسانو ته اوتل کتابه چې ورکړې شوی دی وته کتاب یعنی تورات او انجیل عیسایان او يهوديان یادي بكل آیت هر یو نخا هر قسم نشانی هر قسم دلیلو د ټولي دنیا او د تورات او د انجیل دلایل ول راوړه خو ما تبعو قبلتک تابعداري نه کوي د قبله استا علی صدق کا
فی الامر القبلة تفسیر جلالین وی یعنی د قبلې په دې رښتینولۍ کې که ته هر څومره چې دی نو نښې او کارونه دې ول راوړي خو دې ستا د قبلې تابعداري نه کوي. ای لا یتبعون قبلتک عنادا ستا د قبلې تابعداري نه کوي. نو چې څنګه ستا د قبلې تابعداري نه کوي نو دغه شانتې کې ستا د دین هم ګوره تابعداري نه کوي. ستا دین هم چې دی نو هغه نه مني. وما انت او نه ته تابعداري کوونکې قبلتهم د قبلې د هغوی یعنی ته د هغوی د قبلې تابعداري نه کوې پیغمبره. اشاره ده پکې چې یهودیان او عیسایان دي دا تمه نه لري چې دا پیغمبر به زموږ د قبلې تابعداري وکړي او په موږ پسې به روان شي زموږ په قبلې پسې به روان شي. او موږ مسلمانان چې اوس د هغوی د قبلې تابعداري نه کوو نو په موږ کې ګوره څه ضد او عناد او دشمني نشته چې د هغې د وجې نه کوو. دا هم ته د الله تعالی حکم دی که نه. موږ د الله تعالی د حکم پابند یو. ضد او عناد هم ورسره نشته. او کم چې یهودیان دي او عیسایان دي نو هغوی زموږ سره حسد کوي بغض کوي عناد کوي د هغې د وجې نه. او دویمه دا چې د هغوی قبله د ځان نه جوړه کړی شوې ده. ښه د ځان نه جوړه کړې ده مبتدعه ده. نو د ځان نه جوړه شوې قبلې چې دی نو تابعداري څنګه کوي. وما بعضهم او نه دی بعضې د دیو نه بتابعین تابعداري کوونکي قبلة بعض د قبلې د بعضو ای الیهودو قبلة النسوارا ای یهودیان نه دي د قبلې د نسواراو چې دی نو تابعداري نه کوي. او دغه شانتې کې نسوارا د یهودیانو د قبلې تابعداري نه کوي. په خپل کور کې په خپل منځ کې وران دي په یو بل باندې د کوپر پتوی لګیو یو بل ته چې دی نو ګمراه ویو. لکه دا صفت مسلمانانو کې هم راغلی دی چې یوې ډلې والا به یوې ډلې والا چې دی نو په خپل منځ کې په یو بل باندې د کوپر پتوی لګیو. دیوبندیان بریلیان ته وی دا ګمراه دی او کافر دی او بریلیان دیوبندیانو ته ویو. نو کستانه څوک تپوس وکړي چې ته څوک یې ته به ورته وایې زه مسلمان یم. بیا به ورته څه وایې بیا به ورته وایې چې زه دیوبندی یم. بیا به رانه تپوس کوي چې په دیوبندیانو یې کم یو یې حیاتی یو که مماتی. نو که تا حیاتی وویلو جو مماتی را باندې د کوپر پتو لګیو او که تا ویل زه مماتی یم نو حیاتی را باندې د کوپر پتو لګیو. اوس به څه کې نو ښه نه ده چې وایې زه په دې هېڅ کې نه یم وایي صرف مسلمان یم. ډلو ته پکې څه ضرورت دی. مسلمان په قرآن او په سنت پسې چې دی نو ورپسې شه د دې تابعداري چې دی نو کوه. نو د یهودیانو قبله چې دی نو صخره د بیت المقدس وه. صخره وایي یو کاڼی دی یو کمر دی دا په بیت المقدس کې دی او دیو دا قبله چې دی نو د دیو قبله وه. او د عیسایانو قبله چې دی نو هغه د بیت المقدس مشرقي طرف ته دی په کوم ځای کې چې عیسی علیه السلام پیدا شوی و نو دیو هغې طرف ته مخ کوي. او یهودیان چې دی نو د صخرې ته مخ کوي چې هیکل سلیمانی دی چې سلیمان علیه السلام کوم آبادي کړې وه هغې ته چې دی نو مخ کوي. او دا بیت المقدس نه دی دا د دې دریو وړو دینونو مرکز پاتې شوی دی. ښه د یهودیانو د عیسایانو او د مسلمانانو مرکز جوړ شوی او په دې ځای کې پخواني آثار شته ګورئ ښه په بیت المقدس کې. او دلته چې لاړ شي نو دلته ډېر زیات روحانیت دی روحانیتو دا پخواني آثار نه یو او په بیت المقدس کې دا پخواني آثار نه دي دا ډېر زیات دي ګورئ. نو چې په کوم ځای کې دا نو هلته روحانیت ډېر سیوای زیات دي. اوس خانه کعبه ده خو په دې کې پخواني آثار چې دی نو هغه نشته ختم کړی دي دا ختمول نو پکار
په دې کې یو خپل روحانیت دننه. اوس د نبی علیہ السلام کور دی هغه ختم کړی دی نو هلته لایبرري جوړه کړله. پکار دا و چې دا دیو په شیشو کې بند کړی وی هغه اثرات چې دی نو هغه نشته دی. نو په دې پخواني اثراتو کې نه په دې کې روحانیت چې دی نو هغه زیات دي. هلته دا پخواني دا کمرې دا دیوالونه دا چتونه دا هر څه چې دی نو دا پخواني دي او هلته دا قبرونه هم دي د دې پیغمبرانو د دې بني اسرائیلو چې کوم پیغمبرانو د هغې هغه قبرونه هم هلته شته دی. نو دیو په خپل کور کې وران دی په خپل منځ کې د یو بل د قبلې چې دی نو تابعداري نه کوي. دا سره دا تسلی د نبي علیہ السلام ته. ولئن اتبعت اهواهم او کچرته ته روان شي د خواهشاتو د هغوی پسې من بعد پس د هغې نه ما جاءک من العلم چې راغلی تا ته علم پوهه وحي قرآن نو انک اذا لمن الظالمین نو په دغه وخت کې به شې ته د هغه چا نه چې زیاتی کړی په خپل ځان باندې یا د هغه چا نه چې نقصان کوونکی د خپل ځان. چې سړي ته علم راشي او د علم نه پس هم چې دی نو بیا په بل طرف باندې روان شي نو دا به صحیح دا به ظالمي ګورې. نبي علیہ السلام په هغوی پسې نه روانېږي. امت ته چې دی نو پکې اشاره ده امت ته پکې تعلیم دی چې تاسو د هغوی په خواهشاتو پسې ګوره روان نه شئ. الله تعالی څه وویله ولئن اتبعت اهواءهم د هغوی سره څه دي خواهشات دي. ګوره دین ورسره نشته. دین ته خو هغوی شا کړو دین یې خو چې دی نو پرېښی دی خواهشات دي ورسره. خواهش څه وایي چې سړی د الله حکم پرېږدي او د نفس تابعداري چې دی نو شروع کړي دې ته خواهش وایو خواهش پرستی. او دا زموږ په دې انسانانو کې هم ده په دې مسلمانانو کې چې د الله تعالی حکم سړی پرېږدي او په خواهش پسې ورپسې کېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه حدیث کې وایي چې الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله. نبی علیہ السلام وایي هوښیار څوک دی وایي هوښیار هغه څوک دی چې خپل نفس تابع کړي د الله د حکم و د الله د حکم خپل ځان تابع کړي او لما بعد الموت د مرګ نه چې پس کومه ژوند را روان دی د هغې دپاره تیاری کوي نو دا څوک دی دا هوښیار دی. قمقل څوک دی بیوقوف څوک دی چې خپل نفس په خواهش پسې چې دن ورپسې کو او تمنا او ارزوګانې کوي چې الله تعالی غفور رحیم دی او ما به وبخي نو دا سړی سره قمقل دی او بیوقوف دی. نو خلک د الله بندګۍ کې ولې سستی کوي ولې مانځل نه راځي ولې په سحر مانځه کې نه یو د خواهش تابعداري ده که نه ولې خلک قرآن نه زده کوي خواهش تابعداري ده که نه ولې خلک د قرآن تلاوت نه کوي د خواهش تابعداري ده. او د دې خواهش سره به جهاد کې ښه افضل جهاد څه دی دا نفس دباوهل دي کنټرولول دي. دا نفس نه دی دا سړي ته حکم کوي په بدۍ سره په ګناهونو سره په سستۍ سره په غفلت سره په دې باندې انسان ته حکم کوي. خو جهاد دا ده چې دا نفس سړی کنټرول کړي او دا دباو کړي. لکه نفس سړي ته وایي لاړ شه مازدیګر دی سیند غاړه کې به مونځ وکړې چکر به ولګې ماښام مونځ به م وکړې او تا دې نفس ته وویله چې نه جومات ته ځم په جومات کې کومه تلاوت به وکم ذکر اذکار به م وکمه نو دا نفس تا کنټرول کو دباو دی کو دباو دا داسې دباوهل پکاري. لکه یو څاروی و په هغې کې مستی که نه نو هغې ته چې دا چاره و ګیا ور وانهچې یو ورځ یې نهار پاتې کې په خپله تې مستی وځي مستی تې وځي یا یو خر دی و هغه مستی کوي کامچوري کوي نو په هغې باندې پیټ یې غټ ور واچوه نو دا بې سیده روانې دغه شانته کې دا انسان نه دی دا و دې تکلیف ته او سختي ته به ورچې دا نفس و دباوهې به دباو
خواهش پرستی نه خپل ځان چې دنو ساتي. دا د یهودیانو عمل لخوا چې د الله تعالی احکام پریدي، د الله حکم پریدي او په خواهش پسې چې دنو ورپسې کیږي. نو په دې باندې سوچ پکار دی چې موږ څومره د خواهش خبره منو او څومره چې دنو موږ د الله تابعداري کوو، د الله تعالی خبره چې دنو موږ څومره منو. نو ولئن اتبعت اهواهم کچرته ته روان شو یا تا تابعداري وکړه د خواهشاتو د هغوی من بعد وروستو د هغې نه ما جاءک من العلم چې راغلی تا ته علم، او یا د علم د تعیین د قبلې دی چې تا ته د الله حکم راغلی چې تعیین د قبلې دی او تب چې دنو دا حکم پرېږدې د علم باندې عمل ونه کې، نو انک اذا لمن الظالمین په دغه وخت کې به شې ته د ظالمانو نه. یعنې نس او ښکاره حکم موجودي او هغه سړی پرېږدي، نو دا څه دی؟ دا ظلم دی، د الله حکم پرېښودل. الذین آتیناهم الکتاب، په دې کې دوه قسمه ډلې د بني اسرائیلو چې دنو بیانېږي چې یوه ښه ده او بله چې دنو هغه غلطه ډله ده. او د نیکانو اهل کتابو نه دلیل راوړي ښه په حقانیت د رسول او د قبلې باندې چې نیکان په دیو کې دا رسول او د دې قبلې حقانیت پیژني، او کم چې زدیان دي نو هغه د دې نه چې دی نو انکار کوي. الذین کسان آتیناهم الکتاب چې ورکړی دی موږ هغوی ته کتاب. کله چې الله تعالی د اهل کتابو صفت کوي که نه او الله ته خوشحاله نو هلته به آتیناهم الکتاب راځي، او کله چې الله تعالی د بني اسرائیلو مذمت کوي او الله ته خپه نو هلته به وایي چې اوتو الکتاب، ورکړی شوی دی ورته کتاب. نو دلته الله تعالی ښه صفت کوي ښه یعرفونه پیژني حقانیت د دې پیغمبر چې دا حق پیغمبر دی. هو ضمیر چا ته راجع دی؟ پیغمبر ته. یا هو ضمیر قبله ته راجع کم صحیح ده. یعرفونه پیژني دا قبله چې دا حق قبله ده. کما یعرفون ابناهم، لکه څنګه چې پیژني خپل زامن. نو په دیو کې اهل کتابو کې نیکان خلکو او هغوی د دې دا پیغمبر پیژندلی و او دا قبله هم پیژندل وه، نو هغوی ایمان راوړی و. نو دا الله تعالی د دیو ښه صفت بیانوي، دلیل پرې راوړي چې ګوره په تاسو کې نیکان اهل کتابو هغوی په دې پیغمبر باندې ایمان راوړو او دا قبله چې دی نو دا هم حق ګڼي، او داسې دا پیغمبر او دا قبله پیژني لکه خپل زامن چې د سړي نه خطا کېږي. دغه شانته کې چې دی نو دا پیغمبر چې دی نو هغه پیژني. او امام قرطبي نقل کړلی چې عمر رضی الله تعالی عنہ د عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ دا اول یهودي و، په یهودیانو کې غټ علامه و او غټ عالم و. نو عمر رضی الله تعالی عنہ دې تپوس وکړو چې دا پیغمبر چې دی نو ته څنګه پیژنې؟ د خپل اولاد په شان دی پیژنې؟ نو عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ فرمایله چې دا پیغمبر نه دی، زه د خپل اولاد نم چې دی نو ښه پیژنم. او امینی پرشتې په دې باندې چې دی نو وحی راوړله چې جبریل دی، او په ځمکه کې امین سړی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم دی، دا د الله تعالی حق رسول دی. او په زامنو کې وایي سړی شک کولی شي، داسې نه و چې زما په زوی کې شک دی، وایي په زوی کې چې سړی شک کولی شي، کیدای شي مور خیانت کړی، خو په دې رسول کې چې دی نو مونږه معمولی چې دی نو شک نشو کولی، دا حق رسول دی. نو داغه د اهل کتابو خو دیو دا پیغمبر پیژندلی و، د کم ځای نه پیژندلی و؟ د تورات او د انجیل نه. او په تورات او په انجیل کې د نبی علیه صلات وسلام صفات بیان شوو، او دا خبره هم پکې بیان شوو چې دا پیغمبر به 18 میاشتې بیت المقدس ته منځ کوي او بیا به چې دی نو قبله بدلیو. دا دیو هلته چې دی نو ویلو، دا یې پکې ښه اهل کتابو
الله تعالی د انصاف خبره کوي ټول اهل کتاب یو شانتي کې نه دي ښه خلک پکې هم شته دي نو په دې کې دا مې زده که چې ته په یو سړي باندې ډایرکټ کر خمره کاږه چې ډایرکټ پې چې دی نو ته پتوه لګې په یو سړي کې به ښه صفات هم وي دا ښه صفاتو چې دی نو تعریف یې کوه نو الله تعالی هم د انصاف خبره کوي چې ټول اهل کتاب یو شانتي کې نه دي په دیو کې ښه خلک هم شته وان فریقا منهم او یقینا یو ډله د دیونه لیکتمون الحق خامخا پټوي حق لره وهم یعلمون او دیو په دې باندې پوهیږي بله ډله پکې چې دی نو هغه دا ده چې دیو حق پټوي حق پټول دا دی چې دیو ته ښه پته وه دې یهودیانو ته چې کم په مدینه کې اوسېدله دیو په تورات او په انجیل کې دا ښه ویلو دا سبق یې ویلی و چې آخرنی پیغمبر به چې دی نو قبله بدلی و خو چې نبی علیہ السلام قبله بدله کړله دیو په اعتراض شروع کو او دیو دا حق چې دی نو دا پټ کو او دیو په دې باندې پوهېدله چې دا حق ده بیا هم چې دی نو اعتراضات په دې پیغمبر باندې کوله نو حق به مومن مسلمان نه پټوي ښه حق پټول دا د یهودیانو کار دی حق چې در سره و حق درته معلوم و نو هغه چې دی نو بیانوه الحق حق چې دی من ربک طرف د رب ستانه دی امام قرطبي نقل کړلی د علي رضی الله تعالی عنہ نه چې علي رضی الله تعالی عنہ نه دی دا حق و به الحق ویلو الحق به نه ویلو الحق به ویلو ولی دا به دسی ویلو وهم یعلمون الحق من ربک دسی به ویلو او دیو په دې باندې پوهېدله چې دا حق دی دا قبله حق ده د جانب د رب ستانه هغې به دسی ویلو او دسی ویلی شي چې الحق هو الحق دا قبله دا بدلیدل نه دی چې دا حق دی د جانب د رب ستانه دسی هم صحیح ده من ربک د طرف د رب ستانه فلا تکونن نو مکېږه ته من الممترین د شک کوونکو نه پیغمبر خو شک نه کوي امت ته پکې تعلیم دی چې کله د دین مسله بیانې ته نو خلک به پې اعتراض کوي او چې اعتراض پې کوي نو ته ګوره په شک کې چې دی نو ځان ماچوه شک به نه کې او د اسلام او د دین په هره خبره باندې خلک اعتراض کوي د اسلام او د دین په خبره باندې خلک اعتراض کوي که مونځ دی په هغې هم د خلکو اعتراض دی که تحویل د قبلې د په هغې هم د خلکو اعتراض دی که جهاد دی په هغې باندې د خلکو اعتراض دی خو ته به د خلکو په اعتراض کې نه راځې شک به چې دی نو نه کې یا ډېر کره ته خلک حق مسله بیانوي نو خلک یې مخالفت کوي چې مخالفت یې کوي نو هغه سړی به وایو چې یار زما د دې مسلې دومره ډېر خلک مخالفت کوي کیدای زما دا مسله ټیک نه یو نو ته په شک کې مه کېږه شک مه کوه او حق چې دی نو هغه بیانوه یعنی په شک کې به چې دی نو ځان نه غورځې ښه بس ته دې ځای پورې دا رکوع پوره شو ولئن آتیت الذین او کچر تراوړیا کسانو ته اوتو الکتابه چې ورکړی شوی دی ورته کتاب بکل آیت هر قسمه نښه ما تبعو قبلتک تابعداري نه کوي دیو د قبلې ستا وما انت او نه یې تابعین تابعداري کوونکې قبلتهم د قبلې د هغوی یعنې تا ته اوس دلیل راغلی دی که نه بیت المقدس منسوخه شوه نو اوس به ته د هغوی د قبلې تابعداري نه کوې او نه دی هغوی یهودیان او عیسایان دا تمه لري چې دا پیغمبر به زمونږ د قبلې تابعداري وکړي نو دا پکې هم ده چې د هغوی د دین او د هغوی د کلچر او د هغوی د طریقو نو مؤمن مسلمان چې دی نو ځان ساتي د یهودو مخالفت به کوي په یهودو پسې به چې دی نو نه ځي او هغوی چې دی نو د لیوه زامنو
دا لګیا دي په دې کې مسلمانانو معاشرې ته خپل کلچر او ثقافت او مسلمانانو کورونو ته چې دین وردن نکو او مسلمانان چې دین د هغوی طرز طریقې د هغوی هغه عمل چې دین اپناوهي دې ځوانانو ته نه ګوري یخته چې دین څنګه واړه کوي یخته څنګه جوړیو په ګیرو کې څنګه نخرې کوي دا ټول چې دین د هغوی طریقې دي نو د دې طریقو نه هم چې دین د یهودیانو د طریقو نه هم ځان ساتي دا به هم نه کوي وما بعضهم او ندی بعضې د دیو نه بتابعین تابعداري کوونکي قبلة بعض د قبلې د بعضو ولئن اتبعت او که چېرته تا تابعداري وکړه اهواهم د خواهشاتو د هغوی من بعد وروستو د هغې نه ما جاءک چې راغلی تا ته من العلم د علم نه یعنې علم په تعین د قبلې باندې چې تا ته راغلی دی نو اوس د هغوی خبره مه منه د هغوی تابعداري مه کوه یو سړی نه پوهېږي او د هغوی تابعداري وکړي نو دا دومره غټ جرم نه دی خو چې یو سړي ته علم راغلی او د علم باوجود چې دی نو هغه په هغوی پسې روان شي نو دا غټ ظلم دی ښه انکا اذا لمن الظالمین یقینا په دغه وخت کې به یې ته خامخا د ظالمانو نه پیغمبر د هغوی تابعداري نه کوي الله یې ساتي خو امت ته تعلیم دی چې تاسو چې دی نو په هغوی پسې روان نه شئ مؤمن مسلمانو په څه پسې رواني په دلیل پسې په نص پسې په قرآن او په سنت پسې او چې ښکاره دلیل او ښکاره نسو د هغې خلاف ورزي به نه کوي د هغې باندې به اعتراض نه کوي الذین کسان آتیناهم الکتاب چې ورکړی دی ورته موږ کتاب یعرفونه پیژني دا پیغمبر کما یعرفونه لکه څنګه چې پیژني ابناءهم خپل بچي چې څنګه پیژني لکه خپل بچی د سړي نه خطا کیږي چې ډېر مخلوق ولاړي او په هغه مخلوق کې ستا بچی ولاړي نو ستا نه به هغه خطا شي نه خطا کیږي دغه شان دی کې په تورات او په انجیل کې د نبی علیه السلام صفات اورېدلو لیدلی و چې اوس پیغمبر راغی او مخامخ دی دیو ته نو دوی بلکل پیژني د خپلو زامنو په شانتې کې پیژني وان فریقا او یقینا یو ډله منهم د دیو نه لیکتمون الحق خامخا پټوي حق لره وهم یعلمون او دیو په دې باندې پوهیږي الحق حق چې دی حق ثابت دی من ربک د طرفه د رب ستانه فلا تکونن نو پس ته مه کېږه من الممترین د شک کوونکو نه یعنې حق بیانوه او د خلکو په اعتراضاتو باندې مه راځه یعنې په شک کې چې دی نو مه پرېوځه